له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وقال الله تعالى في مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قدرمند و عزتمند مجلس ډیر قدرمند و عزتمند مشر د جامعه محتمم سے زما د تاسو ټولنه مشر مهربان حضرت صاحب حق سے صوبائی ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا عطاء الحق سے جمعیت علماء اسلام زندے امیر محترم وسٹیج منگناس مقتدر علماء کرام برادر محترم جناب الحضرت الرحمن سے جمعیت علماء اسلام د تحصیلونو د یونین کونسلو ذمہ داران ملګرو جامعه اساتذه کرام حاضرین مجلس زموږ قدرمند او عزتمند مشران او دوستان او عزیزان زه د جامعه د محتمم سے اور جمعیت علماء اسلام ذمہ داران ملګرو کې زړه د زوروالی نه شکریه ادا کوم چې دوی ما ته د برکتمن مجلس ته دعوت را الله رب العالمین دې د مشکور دغه ناسته قبول او منظور وکړي. دې سره سره زه د هغو
طالبانو ته د دوی والدینو ته د دوی خاندان والاو ته او د دوی اساتذه کرامو ته د زړه د تل نه مبارکبادي ورکوم. الله رب العالمین دې دا د ټولو بچو په علم کې په عمل کې برکت واچوي او الله پاک دې د دوی دغه سعی دا په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. زما قدرمنو یقینا د یو انسان لپاره ډېر زیات د خوښۍ مقام ده چې نن ده د خپل قرآن تکمیل کړی ده. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د تاسو کې د ټولو نه ښه خلک د ټولو نه ښه انسان هغه ده چې چا قرآن ولوسته او بیا یې بل ته وښود. دغرنګې الله رب العالمین يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل الله رب العالمین سوال کوي آیا برابر دي هغه خلک چې کوم علم حاصلوي او هغه خلک چې کوم علم نه حاصلوي دا دواړه برابر دي؟ علماء کرام ناست دې نه مخکې په ټول قرآن کې الله رب العالمین د دغه سوال جواب نه ده کړی او علماء کرام وجه دا بیانوي چې د دغه سوال جواب الله پاک ولې نه کوي. بعضې سوال داسې وي چې هغې د جواب ضرورت نه وي. لکه په دې وخت باندې که څوک دا سوال کوي چې اوس شپه ده که ورځ ده، نو یو عام عقل وال سړي ته د دغه جواب ضرورت نشته، دا ولې چې دا ټولو ته معلومه ده، دا په ټولو باندې ظاهره ده چې دا وخت د ورځې ده د شپې. دغرنګې الله پاک هم د دغه سوال جواب نه کوي ولې چې دا ټولو ته معلومه ده، دا په ټولو ظاهره ده چې کوم خلک علم حاصلوي هغه د هغو خلکو نه غوره دي چې کوم علم نه حاصلوي. زما قدرمنو عزتمنو، د دغه انسان مقابله د بل انسان سره کول دا به زیاتوب دا انسان یقینا او بیا چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن او عمله دماغ قدر په دې وجه
پای باندې یقینا زما د دغو ماشومانو دپاره او د دوی د والدینو دپاره ډېره لویه د خوښۍ خبره ده. خو زما قدرمنو کوم خلک چې د الله دین ته نږدې شوي دي، کوم خلکو چې د الله دین سره مینه کړې ده، او کوم خلک چې الله پاک خپل دین لپاره منتخب کړي دي، دغه خلک په دوی باندې بیا امتحانات زیات راځي. دا یقینا د الله په نظر کې ډېر لوی خلک دي. زما قدرمنو او عزتمندو، الله پاک د خپل دین چوکیداري، د خپل قرآن حفاظت دپاره د تا سینه خوښه کړې ده، او چې کله ته په دغې سینې کې د الله د دین حفاظت کوې، زما قدرمند او عزتمند غل چې کور ته راځي، د هغه اول ټارګټ، اول مجلس هغه چوکیدار سره پیدا کېږي. هغه کوشش دا وي چې دا چوکیدار چل کړه، بیا په دغه کور کې غلا آسان، او چوکیدار داسې چوکیدار چې هغه 24 ګنټې ویښ وي او د کور حفاظت کوي، د خزانې حفاظت کوي، نو بیا به غل یا دشمن خامخا اول حمله په دې چوکیدار. زما قدرمنو، زما جامعات، زما مدرسې، زما استادان، زما طالبان، دا مدرسې د دین قلې دي. په دغو مدرسو دا دین مدرسو ترجمه شوی. نن په دنیا کې ګرځه د دین چې اکثر لږ ډېره نمونه موجوده ده هغه په مدرسو، او دغې وجې نه د عالمي کفر په نظر کې دا مدرسې زما قدرمنو، دا مدرسې په دې کې د دین حفاظت کوي. دا ملا چې کوم د دین چوکیدار دی، دا د دشمن په ټارګټ، دا تعلیم چې کوم د دین حفاظت کوي، دا د عالمي کفر په ټارګټ. زما قدرمنو، یو وخت هغه نن نه 300 کاله مخکې یا 350 کاله مخکې چې په دغې خاورې باندې او دغې خطې باندې د مذهبي خلکو حکومتونو، د دیندار خلکو حکومتونو، حضرت بختیار کاکی رحمت الله علیه چې وفات شو، نو ده وصیت کړی چې د ما جنازه به هغه سړی کوي چې د چا تهجد لمونځ نه وي په داسې، د ما جنازه به هغه سړی کوي چې د چا تکبیر اوله نه وي په داسې، او د ما جنازه به هغه سړی کوي
चिचा गैर महरम ښځې باندې نظر نه وي جنازه پرته ده څوک د جنازې کوونکی نشته ډېر لوی لوی بزرګان موجود آخر چې مازدیګر شو او څوک نه مخته کېدل نو د وخت بادشاه سلطان التمش مخته شو او غږ یې وکړي چې دغه سړي د مرګ نه بعده د ما هغه پرده ښکاره دا د وخت بادشاه و چې په ژوند کې تهجد نه و قضا شوي د تکبیر اولا لمونځ نه و قضا شوی په غیر محرم ښځې باندې نظر نه و خو د ما قدرمند چې کله په هندوستان کې بهادر شاه ظفر د مسلمانانو بادشاه او دلته د انګریز ایسٹ انډیا کمپنۍ په ذریعې باندې هندوستان ته راغلی حکومت واکدارانو ته یې ځان نږدې کړ او د هغې په نتیجې کې بالاخر هغه بهادر شاه ظفر گرفتار او د ما قدرمندو علماء کرامو د انګریز خلاف جنگ اعلان وکړ او په 1857 کې د شاملي په میدان کې د مسلمانانو د انګریز ترمنځ آخري معرکه وشوه د ما قدرمندو او عزتمندو په هغې کې مسلمانانو ته شکست ملاو شو او انګریز عام اعلان وکړ چې ملا مندوي دا قتل او د ملا نقشه دا وه چې په سر یې پټکای وي او سپینه ږیره یا په مخ یې ږیره او اوږد کمیس یې وي دا ملا ده په ټول هندوستان کې د 80,000 نه زیات علماء کرام د ما قدرمندو او عزتمندو مدرسې په هغه وخت باندې چې په کوم صورت کې په کلو کې موجودې وي دا ختمې شوې تاریخ لیکلی دي چې په یو کلي کې به یو مسلمان وفات شو د جنازې لمونځ کوونکی به راغی د ما قدرمندو او عزتمندو چې دا کوم علماء کرام د انګریز نه بچ شو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه حضرت مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او د دوی هم عصر یو څو علماء کرام دوی د انګریز خلاف بیا عملی جهاد نشوی کولی بالاخر فیصله دا وکړه چې موږ به عملي جهاد پرېږدو او یو وار به بیا د قوم د ماشومانو ته بیا قرآن او حدیث او فقه زده کول شو په سن 1867 کې بیا د دارالعلوم دیوبند د مدرسې بنیاد چیر شو نو چې کله د دې افتتاحي پروګرام کېدو حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت الله علیه فرمایي په هغه خپل تقریر کې मेरी दिली ख्वाहिश है कि दारुल का हर फारिग तहसील अंग्रेज के महल्लात से टकरा जाए उसमें शगाफ डाल दे इसके बदले में अगर मेरे दारुल की ईंट से ईंट बच जाए तो मैं नुकसान में नहीं
وی د ما زړه خواهش دا ده چې د دغې مدرسې او د دغې طالب دا د انګریز د محلاتو سره ټکر وخوري او په ډولونه پیدا کړي د دې په بدل کې که دا لوټه ووټه شي ما په دې کې نقصان رسي د ما قدرمنو عزتمنو د دارالعلوم باني د دغه جماعت سرخیر د هغه نیت د مدرسې ابتدا کولو په وخت باندې لاړ خو د ما قدرمنو چونکې هغه مدرسې ابتدا وه هغه وخت باندې مسلمان کمزوری او هغه وخت باندې د خپل دشمن خلاف دا غیصه زما مشرانو تیار کړه نن تقریبا یو نیم سل کاله بعد هغه غیصه چې دشمن هغه ته ډېر په کمزوري نظر کتل او چې دا ملا چې د پردۍ په ډوډیو باندې ستړېږي د چندې په پیسو باندې مدرسو کې سبق وایي دا به د ما څه مقابله وکړي او متلونه به یې ورپسې کول دا کوم چې په ملایانو په طالبانو پسې متلونه کوي دا د انګریز جوړ کړي متلونه دي او ملای دغې درجې ته راوسته چې د ملا کار دا ده چې دی به په محراب کې ناست وي دې قوم ته به جمع لمونځونه ورکوي دی به په مریضانو باندې دمونه اچوي د ده کار به صرف نکاح تړل وي د ده کار به صرف د طلاق مسلې زده کول وي د ده کار به صرف طالبانو ته سبق ورول وي نور د دنیا په کاروبار کې د ملا سړي کار نشته خو د ما قدرمندو عزتمندو دغه عار دا مجلسونه د موږ مشرانو برداشت کړل خپل کار یې پرېنښود هغه مدرسې هغه تعلیم هغه مجلسونه هغه د ذوالفقار بھٹو صاحب چې کله حکومت و نو هغه یو ځل اعلان وکړ چې دا مدرسې به موږ د حکومت په تعمیل کې اخلو نو د جمعیت علماء اسلام مشرانو اعلان وکړ چې که دا مدرسې حکومت په خپل تعمیل کې واخیستې نو موږ مدرسه دا د بلډینګ نوم نه ده موږ به په روډ باندې ونو لاندې چیر مدرسه د طالب او د استاد نوم ده خو موږ دا کار نه پرېږدو خدای ما قدرمنو د روس نه دا غلطي وشوه چې هغه د امریکې مقابلې لپاره د سمندر ته رسېدل غوښتل او هغه د افغانستان په مسلمانانو باندې حمله افغان مسلمان څوارلس کاله د روس مقابله وکړه او روس یې په شا وتنګاوه بیا روس هغه د عالمي قوتونو مقابله نشوای کولی او هغه روس ټوکړې ټوکړې شو د ما قدرمنو په هغې نتیجې کې د افغانستان مسلمانانو او د افغان علماء کرامو جرأت چې د خلکو دنیا وکاته
چې د روس خلاف دوی په کومې جذبې سره جهاد وکړ د ټولې دنیا مسلمان ته متوجه شوه او د ما قدرمندو عزتمندو د امریکا دې بیا د مسلمان او بیا خاص کر د مسلمانانو کې د طالبانو خلاف او عالمي دنیا ته دا ښکاره کول شروع کړل چې دا مدرسه دا ملا او دا طالب دا قرآن لوستونکی دا خو د دنیا ډېر لوی بدمعاش دا خو د دنیا لوی دهشتګرد ده او ټولې دنیا ته د دغه طالب ملا او مدرسې او جومات ته خطره ده په وسایلو باندې د امریکې قبضه ده عالمي پراپیګنډه یې وکړه نن د دنیا په هر کونې کې چې طالب وي یا ملا وي یا یې ږیره او پټکی وي په نامې مسلمان چې د دوی دنیا ته ورځي نو دوی ونه ډارېږي چې دا دهشتګرد دی د ما قدرمندو عزتمندو د روس نه بعد چې کومه غلطي په یو کم اتیا کال کې روس نرسلې وه هغه غلطي امریکې وه او د ما قدرمندو عزتمندو امریکې یو وار بیا په افغانستان کې د ملا د طالب خلاف یو پروپیګنډه شروع کړه طالب چې کوم پر سر اقتدار په افغانستان کې هغه د افغان قوم باندې رحم وکړ او د افغان حکومت یې ورته پرېښود چې زه خپل ټول قوم تباه کول نه غواړم او زه به یو وار بیا د امریکې هغسې مقابله کوم چې څرنګې ما د روس مقابله کړې او د عزتمندو چې نن هغه امریکا چې هغه طالب ته به یې دهشتګرد ویله او طالب د دنیا لپاره خطره جوړه کړې وه هغه طالب سره کښېناسته او مذاکرات وکړه ما قدرمندو موږ دغې فیصلې ته دغې امن طرف ته په تلو باندې د افغانستان مسلمانانو ته مبارکبادي ورکوو موږ هلته د طالبانو قیادت ته مبارکبادي ورکوو او عالمي دنیا ته دا وینا کول غواړو چې موږ چې له کوم مذهب سره له کوم دین سره تعلق لرو د دین په بنیاد کې امن موجود ده د ما اسلام معنی سلامتی ده د ما ایمان معنی امن ده د ما خلاف تا پراپیګنډه کړې وه او الحمدلله ثم الحمدلله نن تا دا ومنل چې دا پر امنه خلک دي ما قدرمندو د ما د ټول مجلس مقصد دا ده چې که نن دغې مدرسې طالب د قرآن حفظ کړی ده دا یقینا د خوښۍ خبره ده خو د ما عزتمندو عالمي کفر نن هم په خپل نظر کې خپل دشمن دغه ملا دا جماعت او دا مدرسه
او نن د ما د اکابرینو هغه غیرت نن د ما دشمن په سینې کې لګېدلی زما قدرمندو عزت په دغو حالاتو کې که د ما د مدرسې استاد ته او که طالب ته زه د هغوی په خدمت کې دا ګزارش کول غواړم چې دا چوکیداري دا څه معمولي کار دی یو د دین چوکیداري دا ده چې موږ دلته قرآن یادوو حدیث یادوو حدیث ولو دې سره د دین حفاظت کول یو په خانقاه کې د مسلمانانو په زړونو کې د الله ورد پیدا کول او د الله ذکر کول یو په تبلیغي جماعت کې د مسلمانانو د اعمالو حفاظت کول دا یقینا ډېر لوی کار ده او دغه د چوکیدارۍ کار ده چې چېرته د عمل حفاظت کېږي چېرته د زړه دنیا آبادېږي چېرته د تا ظاهري علوم ولوستل کېږي دا یقینا د دین چوکیداري ده نو زما قدرمند او عزتمنده په پارلمنټ کې په سیاست کې په دغې دنیا کې د تا د مدرسې حفاظت عالمي کفر ته چې کوم د ما د جمعیت علماء اسلام ورکران او د جمعیت علماء اسلام کارکنان برار دي هغه د تا نه ډېر په سخت میدان کې ولاړ حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې زه سنباسط کې اول وار د قومي اسمبلۍ ممبر شوم نو ما به اکثر دا سوچ کوم چې الهي العالمین موږ د دې پارلمنټ ته څه دپاره راوځو د مدرسې ماحول د طالبانو ماحول قال الله قال رسول الله مجلسونه علمي بحثونه پاته شول او موږ د داسې ځای ته راوستو چې دلته لغړه دنیا ده بې پردګي ده کوټ پینټ ده بې ژیرو خلکو سره ناسته ولاړه ده دا موږ کوم ماحول ته راغلو وایي چې کله په سن پاکستان آئین جوړېده یا په سن 74 کې د جناب محمد رسول الله د ختم نبوت او د عقیدې مجلس راغی زما قدرمندو چې کله د ختم نبوت مجلس راغی نو جمعیت علماء اسلام ممبران په هغه وخت باندې چې پارلمنټ یې کم و دا وکړه چې سبا به عالمي عدالتونو ته خلک ځي دنیا ته به خلک ورځي او ورته وایي به همدا قادیانیان چې دې مسلمانانو په پارلمنټ کې فیصله وکړه موږ مجلس چا نه راورېدل نو موږ مطالبه دا وکړه چې دا قادیانیان هم دې پارلمنټ ته راوغواړئ چې موږ او دوی مجلس سره وکړو د موږ په مطالبه باندې د قادیانیانو مشر دا یې پارلمنټ ته وکړو او بیا چونکې پارلمنټ کې په دې باندې مخکې نه بحث شروع بیا چې کله دا سړی راغی نو دې ټول پارلمنټ دغه سړي سره د مسلمانانو او د پارلمنټ ممبرانو ترجماني لپاره د ټول پارلمنټ لاس په حضرت مفتي صاحب باندې شي 11 ورځې په پارلمنټ کې دغه قاضیاني سره بحث وشو حضرت مفتي صاحب چې اوله ورځ دا قاضیانۍ اسمبلۍ ته راغی نو سپینې جامې سپین پټکای سپینه ږیره وی دا پارلمنټ ممبران راغله ما نه به یې پوښتنه کوله چې مفتي صاحب دا سړی نه ده مسلمان او بیا چې کله ده مجلس شروع کړ د قرآن آیتونه یې ولول حدیثونه یې ویل بیا به دا پارلمنټ ممبران راغلي چې مفتي صاحب دا قرآن وایي دا کافران دي دا نه دي مسلمانان په دغه ماحول کې وي چې موږ دوی سره بحث وکړو
ما ورته ویل چې قادیانی لیکي غلام احمد قادیانی لیکي چې په ما باندې څوک کلمه نه وایي او ما باندې ایمان نه راغی دا د اسلام دایرې نه بهر ما ورته چې ته څه وایې نو دوی چې دا ټیک وایي د اسلام یوه دایره نه ده د اسلام څو دایرې دي د یوې دایرې نه بهر ده د نورو دایرو کې نه اسلام کې ده وی ما ورته شه غلام احمد قادیاني وایي چې کوم سړی په ما باندې کلمه نه وایي دا د کنجرۍ زوی ده دا د زناکارې ښځې زوی ده نو دلته دا سړی ګډوډ شو او پارلمنټ سترګې خلاصې شوې چې شاه موږ د دوی په نظر کې د کنجرۍ اولاد یو موږ د زناکارو زنانو اولاد یو زما قدرمندو هغه بحث ډېر اوږد ده او وخت کم ده د ټول پارلمنټ بل اتفاق فیصله وکړه چې دا قاعدهنامه نه ده مسلم وی چې کله په آئین کې دا قانون لیکلو وخت راغی زما قدرمندو هغه ټیم کې عبدالحفیظ پیرزاده د پیپلز پارټۍ یو قانوندار وی هغه مجلس ورانول شروع کړه ما ورته ویل چې په دې آئین کې ولیکه چې غلام احمد قادیاني پیروکار احمدي او لاهوري ګروپ د قادیانیانو اته ګروپونه دي په دوی کې اته فرقې دي دا چې موږ ورته ویل چې دا پکې ولیکه نو ده دا نه لیکي اول مې مفتي صاحب دې کې به صرف قادیاني ولیکي ما ورته چې دا ټول به پکې لیکي دا لاهوري او احمدي ګروپ غلام احمد قادیاني ګروپ وی ده سره چې څه دلیل پاته نه شو اخر کې ما ته وایي چې مفتي صاحب زموږ پاکستان آئین خو ډېر مقدس آئین ده ډېر پاک آئین ده د ده پلید سړي دا نوم په دې آئین کې ولې لیکي دا آئین ولې ورباندې پلیتوي وی ما ورته وی چې قرآن د فرعون په نامه باندې نه پلیتېږي دا آئین هم د غلام احمد قادیاني په نوم باندې نه پلیتېږي پکې ویلي نو بیا مجبوره شو او هغه نوم باندې ما عزت وکړه وی چې کله فیصله وشو په 7 ستمبر 1974 کې او آئین کې قانون درج وی ما د الله شکر ادا کړ چې الله رب العالمین موږ د پارلمنټ ته د خدمت وکړل دماغ قدرمندو عزت نن د دغه دور حکمران دا د هغو انګریزانو او د قادیانیانو ایجنټان دي او چې کله نه دا راغلي دي موږ خو د دغه اقتدار نه مخکې دا وینا کړې وه چې دغو خلکو ارادې ټیک نه دي دا د یورپ ایجنټي کوي خو چې دا سړی څرنګه راغی او څرنګه اقتدار کرسۍ ته ورسېده او څرنګه په انتخاباتو کې داندلي وشوه د هغې انتخاباتو نه فوراً بعد د ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو فیصله دا وه چې دا جعلي انتخابات دي د دې په نتیجه کې چې کومې اسمبلۍ جوړېږي دا به جعلي وي د جمعیت علماء اسلام موقف دا و چې دې اسمبلۍ ته نه ځو حق نه اوچتو دوباره د الیکشن وشي نو د نورو پارټو مشرانو به دا مجلس کاوه چې نه دا قوم ته به دا خلک مظلومه سي چې دوی ووټ باندې دا حکومت یا اسمبلۍ ګټلې ده پرېږده چې دا د نن حکومت وکړي خو دما قدرمندو عزتمندو تاسې ولیده چې کله وزیر اعظم صاحب حق اوچتو د خاتم النبیین لفظ یې ونه ویل خلکو ویله خوله یې خطا شوه لکه دا یې خوله نه ده خطا شوه دا قصدن عمدن دا ټکی نه ویلی
د آسیه ملعونه رهایی د میا عاطف په کوثر کې منبري او بیا د صحابه توحید د پیغمبرانو توحید د دین توحید دا هر ورځ او هر میاشت کې دا سړی بار بار کېږي او اوس تازه حج فارم چې کوم ده په هغې کې مخکې دا حلف شامل و د قادیانیانو دغه قانون پکې شامل و اوس دې حکومت د حج فارم نه هغه حلف لري چې نه دا خلک دا د ختم نبوت په عقیدې باندې حمله آور دي د ما او د تا په دین باندې حمله آور دي خو د ما قدرمند او عزتمنده په پارلمنټ کې جمعیت علماء اسلام نن موجوده ده او الحمدلله ثم الحمدلله نن هم په آیین کې د عقیدې د تا د ایمان د تا د مدرسې د تا د جماعت د علماو حفاظت کوي دا د جمعیت علماء اسلام ورکوي دماغ قدرمند او عزتمند جمعیت علماء اسلام هم د دغه دین حفاظت کوونکو کې یو طایفه دا د جمعیت علماء اسلام او دماغ قدرمند او عزتمند نن جمعیت علماء اسلام په دغه میدان کې د دغه حکومت خلاف د بغاوت عالم شکر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د هغې عقیدې حفاظت کولو لپاره جمعیت علماء اسلام په میدان کې ولاړ او عام مسلمانانو ته دعوت ورکوي چې راځئ چې د افرادي قوت باندې عالمي دنیا ته عالمي کفر ته دا ښکاره کړو چې نن هم دا قوم دا د خپل پیغمبر باندې سر شیندلو ته تیار زما قدرمند او عزتمند د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت حفاظت به کوو که نه دا ما او تا باندې فرض ده زما قدرمند او عزتمند ما او ته ډېر مسلمانان په مشکلات دي چې هغه لمونځ او دس کې کمزوري وي چې کله د عقیدې او ایمان بیا دی تا او ما نه مخکې روان په دې هندوستان کې یو هندو لاجپال هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توحید حضرت عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه هغه په یو جلسې کې وویل چې ای مسلمانانو په تاسې کې داسې غیرتي څوک نشته ده چې په خپل پیغمبر او په خپلې مور باندې غیرت وکړي په دې مجلې کې یو نوجوان ناست اتلس کاله عمر یې دې نوجوان په زړه کې فیصله وکړه چې انشاءالله په خپلې مور او په خپل پیغمبر به دا غیرت زه کوم او لاړ او ځان ته یو خنجر تیار او چې خنجر یې واخیسته راغی په ټک بازار کې په دوکان کې هغه هندو قتل دی پولیس ونیو جیل ته یې بوت دا قائد اعظم او علامه اقبال دا دواړه وکیلانو دوی د ده مقدمه په عدالت کې لړول شو خو چې کله فیصلې ته خبره لاړه نو دا قائد اعظم او دا علامه اقبال د نوجوان پسې جیل ته لاړل د دې نوجوان نوم علم الدین
علم الدین ته وایي چې ته موږ ته په یو چیټ باندې دومره لیکل راکړه چې زه جذباتي شول ما جذبات دغه حد ته ورسېدل چې ما مغزو کار نه وکړ او په ما باندې جذبه غالبه شوه ځکه ما دا کار وکړ دا علم الدین ورته وخندل چې تاسې عجیبه خبرې کوئ دا خو مې یو هندو مړ کړی ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام توحید یو هندوانو کې او چې زه خو چې کله د جیل ته راغلی یم هره شپه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کوم لګی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته هره شپه وایي چې علمالدینه بچی کله به راځې زه خو تا په انتظار کې ناست دماغ قدرمندو عزتمندو نن هغه ختم نبوت هغه عقیده هغه نن عربي کفر بیا وګوته کړې ده او د ما حکمران د هغه عالمي کفر په ایما باندې د هغوی د ایجنټۍ دپاره راغلی ده او د ما د ملک اسټبلشمنټ ورسره ملګری شوی ده او نن دا خلک په موږ باندې مسلط کړي دي د ما قدرمندو عزتمنده یو قوم چې څوک غلامان جوړول غواړي د هغې دوه شیونه یاد ساتئ چې هغه قوم ډېر زر غلام کېږي چې په دوه شیونو باندې قبضه وشي یو چې د تا معیشت دا کنټرول کړي نن د ملک کې تاسې وګورئ په هر طرف باندې د مهنګایي څه حال دی پیاز او ټماټرو قیمت څه شی ده نن عام مسلمان عام مزدور عام سړی څومره پریشانه ده نن دولتمند پریشانه ده نن سرمایدار پریشانه ده نن د ما په ملک کې د سرمایه‌کاري ماحول نشته ده نن په دغه ملک کې بدامني ده نن مهنګایي ده د ما قدرمندو عزتمنده چې یو سړی په خپل رزق پسې پریشانه شي په خپلو بچو پسې پریشانه وي او مشران کور ته خوند نه ورکوي ولې بچي انتظار کوي چې پلار به مې راځي څه شی به راوړي بیا به یې موږ خورو او پلار یې پریشانه وي چې زه دې بچو ته څه ورسوم چې یو سړی په خپلو بچو په کور په ځان پریشانه شي اکثر بیا د عقیدې او د ایمان فکر کوي او دویم چې دا کلچر بدل شي د تا تهذیب بدل کړي د ما قدرمندو عزتمندو ورور نن په ټولې ملک کې وګرځئ نن د ما ملک ماحول پرون مې په یو چینل باندې اورېده یوه ښځه وایي چې میرا د ما وجود دا د ما مرضي ده که زه لغړه ګرځم او که زه پړدوګ اغوندم او کالي اغوندم دې سره د ملا څه کار ده او اوس یې اعلان کړی ده چې په 8 تاریخ به موږ د ښځو ورځ مناو کوو او په دې ملک کې به جلوسونه باد شو د ما قدرمندو عزتمندو جمعیت علما اسلام د دوی په مقابلې کې اعلان کړی ده چې که داسې له هر تهذیب پهراولو لپاره په پاکستان کې د این پی اوز زده را زمانه رووتې د جمعیت علما ورکر به یې مقابله کوي د ما قدرمندو عزتمندو نن دا قوم دوباره د ما حکمران دا د امریکې غلامان ګرځول غواړي خو د دې په مقابلې کې دا مدرسې چې په کوم کې ما د مذهب کلچر موجود ده ما د مذهب تهذیب موجود ده چې په کومې مدرسې کې د
د طالب ته د خوراک شی راویږي نن د دغو مدرسو خلاف دا حکمرانان دا عالمي کفر په یې ډنډې باندې وایي په دې مدرسو کې اصلاحات پکار موږ ته د ایتاب په کالجونو کې اصلاحات نه دي پکار زه خو د انګریزي تعلیم دشمن نه یم زه چې په خپل کور کې خپلو بچو ته د سکول او د کالج او د یونیورسټۍ تعلیم ورکوم او ما بچي په سکول او په یونیورسټۍ کې سبق وایي زما قدرمند او عزتمنده زه د دغه علم دشمن نه یم خو چې په کوم مدرسو اصلاح غواړې زه وایم چې د دغو کالجونو او د یونیورسټۍ اصلاح وکړه ما خو دا علم نه جدا کړی درې سوه کاله مخکې خو په یوې مدرسې کې به دغه علم هم تقسیمېده او دا د دین علم نه تقسیمېده انبیاء کرامو ته الله پاک د دنیا علم نه ورکړی مذهب خو د دنیا علم دشمن نه ده خو نن انګریز او عربي کفر د مذهب تعلیم ورکول دا ګناه شوه زما قدرمند او عزتمند په دغه ماحول کې جمعیت علماء اسلام د عالمي کفر خلاف او د دغه موجوده حکمرانانو خلاف سن 2018 کې شروع ده او په دې ملک کې مختلف مليون مارچونه او د جناب محمد رسول الله د ختم نبوت د عقیدې د هغه د ناموس او د عزت تحفظ لپاره تحریک وچلوه آزاد ایمان او بیا تاسې ویل چې موږ اسلام آباد ته لاړو بعضې خلک موږ نه پته کوي وایي دا اسلام آباد نه چې راغلو نو موږ څه ګټه وکړه نو ما ته یو معمولي ګټه خو ما ته معلومه ده چې دې خلکو به وایي چې دا دهشتګرد طلبان وي که نه خو چې کله موږ اسلام آباد ته تلو نو په دا چینلو باندې به تاسې اورېدلي وي چې بیا به دغو وزراو او دغو خلکو به وي وایي دا خو د مدرسې دا معصوم طلبا راوړي تاسو سره ما ته کوم څه د طالبان دهشتګرد مخوران معصوم وصول او بیا چې کوم دیارلس ورځې موږ تېرې کړې عالمي کفر په دې پریشانه ده دما د ملک سټیبلشمنټ پریشانه ده دما د ملک واکداران پریشانه دي چې په دیارلس ورځو کې خبره ورچا خبره ورته کوله چې د سړک په منځ کې دا فوټپات کې د مالټې بوټي لګېدلي یو ملګری ورغی یو بوټي دی مالټه شو کوله بل ملګري لاس ونیو وایي دا به نه شو کوی ورته ولې وایي نن هلته مشرانو په جلسې کې وي چې د موږ په دغه جلوس کې او په دغه تحریک آزادي مارچ کې د بوټي پاڼه چا نه ده پرېږده کړې نو ته مالټه ولې پرېږدې د دماغ قدرمندو عزتمندو چې کوم پیغام دنیا ته لاړه اوس دوی لګیا دي هر طرف نه کوشش کوي چې په دا بلاګانو کې به څه اختلاف نشي پیدا او د جمعیت په مقابلې کې به څه بل داسې ګروپبندي نه کړو جوړه دماغ قدرمندو عزتمندو جمعیت علماء اسلام د دغه قوم نمایندګي لپاره د دې قوم رهنمایي لپاره د دې عقیدې د دې مدرسې د دې طالب د ملا او د دې خانقاه او د دې تبلیغي جماعت حفاظت لپاره نن په عالمي کفر ته په مقابلې کې جمعیت علماء اسلام ورغله او نن یو بیا د جمعیت علماء اسلام مشرانو فیصله کړې ده او موږ د ټولو ضلعو جنوبي اضلاعو ذمه دارانو ته دا مجلسونه کړي دي چې یو بیا قیادت فیصله کړې ده چې په 8 مارچ باندې به په بنو کې د دغه عالمي کفر خلاف د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینه او محبت لپاره د هغې عقیدې تحفظ لپاره یو ور بیا هغسې جلسه کوو چې اکثره مې مخکې ملیون مارچونه کړي دي نو تاسې څه کړه تاسې تیار یې زه د جمعیت علماء اسلام ذمهدارانو ملګرو ته دا درخواست کول غواړم چې راشئ یو ور بیا د
دغه عقیدې تحفظ دپاره د خپل ایمان تحفظ دپاره د خپل مدرسې او د جومات تحفظ دپاره نن د عالمي کفر په مقابلې کې د طالبانو تحفظ دپاره دا عالمي کفر نن په لړزان د دغې مدرسې او تعلیم نه یو قوت مظاهره کول غواړي چې موږ دنیا ته دا ښکاره کړو چې نن هم د پاکستان مسلمان دا یو موټی ده او دا د دغه اسلام حفاظت لپاره یو ځای سوی ده نو موږ د خپل قیادت باندې اعتماد لپاره به په 8 مارچ باندې بل ته ځو او هلته به د خپل افرادي قوت مظاهره کوو تاسې کې څوک څوک تیار دي چې موږ سره لاړ شي ټول وځئ زه په اخر کې یو وار بیا د خپل نوجوانانو او د جامعې اساتذه کرامو ته مبارکبادي ورکوم د مدرسې منتظمینو ته مبارکبادي ورکوم د جمعیت علماء اسلام د تنظیم مشرانو ته مبارکبادي ورکوم الله رب العالمین دې د موږ دغه سعی